د پیښور پریس کلب مخې ته د مدني ټولنې فعالانو د افغان جنکو د تعلیم په حق کې یو احتجاجي مظاهره کړې ده چې پکې د افغانستان طالبانو نه غوښتنه شوې ده چې باید جنکو ته د تعلیم حق ورکړي شي. دا په داسې حال کې د چنن په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو ورځ مانځل کېږي چې مقصد یې انصاف، احترام او ازادي ده. د مدني ټولنې فعال مرمن وګما پیروز وایي چې علم حاصلول اسلامي او قانوني حق دی او باید چې د افغانستان په شمول د پاکستان جنکو ته دغه حق ورکړي شي. نن د انساني حقوقو ورځ ده، نو موږ غوښتل چې موږ د هغه افغان جنکو لپاره او ټول جنکو لپاره چې بچا باندې تعلیم بند کړی شوی دی هغه لپاره موږ आवाज اوچت کړو. دلته مو ولې وکړو ځکه چې که تاسو وګورئ نو د نور نړۍ چې دا هغه په دې باندې سترګې پټې کړې دي هغه شانته راپاسینه چې د افغان جنکو لپاره د تعلیم بندیز چې دی دا خو یو ډیره غټه مسله ده، خو دې لپاره سداسي आवाज نه دی اوچت کړی شوی. نو موږ غوښتل چې موږ د دې غاړې نه که نور هیڅ نشي کېدی چې موږ هغې ته یو حوصله ورکړو چې موږ تاسو سره یو او نورې نړۍ ته موږ دا وښایو چې افغان جنکۍ چې دي، پښتني جنکۍ چې دي هغه تعلیم غواړي، هغه نه غواړي چې په کور کینی او د نورې نړۍ د ښځو نه شاته پاتې شي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د مخال د شپږم ټولګي نه بره 10 لکو پورې جنکۍ د تعلیم نه بې برخې شوي دي. په احتجاج کې 13 کلنه منیبه وایي چې جینۍ د یوې کورنۍ بنیاد دی او کله چې دا تعلیم یافته وي نو راروان نسل د ترقۍ منزلونه سر کوي. نن چونکې د هیومن رایټس ډے دی په دې وجه موږ دلته په دې احتجاج کې ګډون لپاره راغلي یم ځکه چې دلته کې د جنکو د زده کړې غوښته کېږي. زه به د دې ځای نه د پښتون قوم مشرانو ته، ټولو مشرانو ته یو پیغام ورکول غواړم. مور ته قدرت د ماشوم د اولني استاد درجه ورکړې ده. د مور غېږه د ماشوم اولنی ښوونځی دی او دا ماشوم چې دی دا د قوم نوې کل دی، نوې نسل دی، نوې راتلونکی وخت دی. داسې مور د قوم بنیاد که چېرته یو قوم غواړي چې هغه پرمختګ وکړي نو په هغې قوم باندې لازم ده چې هغه د خپل قوم جنکو ته زده کړه لازمن ورکړي. بل خوا نړیوال خموار د مخې په افغان طالبان غږ کوي چې دوی به خله په رسمي ډول وپېژندلی شي کله چې دوی د بشري حقونو خیال وساتي او په ځانګړې توګه د زنانو تعلیم. خو طالبان وایي کله چې ټولنه د شریعت مطابق شي نو دوی به جنکو ته د تعلیم اجازه ورکوي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز، 400. د پیښور